ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر می خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر می خوښيږي په ولا د ملنګي ژوندونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه په ویلیج کونسل خدمتو کې موجود یم. دلته کې د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن په تعاون باندې فری میډیکل کیمپ لګېدلی دی. زما چا چې د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد ایښودی دی نیاز خان شنګله، هغوی زموږ سره نن موجود دي. سهیل صاحب زموږ سره نن موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیاز خان دا راته ووایه چې تاسو د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد چې دی دا تاسو په کوم مسله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ جواد زین. د ژوندون بنیاد خو په دې مقصد باندې موږ خیال لګا اوس د هغې یو پارټ تاسو ته په نظر راځي او بنیادي وجه دا وه چې انتهایي محرومیان دي، غربت ډېر زیات دی او موږ سره به کسانو رابطې کولې نو موږ انډیویژولي د هغوی هغه هیلث شو لا ایجوکیشن شو لا بل څه فوډ هغه ذاتي طور رسول ورته ګران نو موږ سوچ وکړو چې ولې نه یو پلیټفارم موږ د خاورې له مهیا کړو او هغې نه وروسته بیا موږ دا ملګري ټول کېناستو او موږ په دې باندې سوچ وکړو نو تقریبا 3 کال لري دی او تاسو د دې ټول اکټیویټیز نه او موږ هیڅ نه کوو، الله تعالی چلی. دا راته ووایي چې په دې دومره تاسو دا درېیم میډیکل کیمپ دی چې تاسو یې لګوئ، دغه شانتې د دې دا ټول میډیکل کیمپ چې دی د دې تعاون تاسو سره د کوم د دې موږ چې شکریه ادا نه کړو د هریندر پرکاش انجینیر او د کرشن لال پاپا چې هغه ته موږ پاپا وي د هغوی ډېر لوی کنټریبیوشن دی موږ سره په دې کې هغوی موږ ته باقاعده ډونیشن راکوي او دا زموږ جاینټ ایفرټس دي، موږ مشترکه طور او د هغوی دا خواهش دی چې دا پاپا نوم ژوندی او موږ وله هم خپل ټایم دا زموږ دا ولنټیرز دی نن دا ډاکټران صاحبان د دوی څومره شکریه موږ ادا کړو، د هریندر پرکاش ادا کړو، ستاسو ادا کړو. دې کې د هر سړي ډېر لوی کنټریبیوشن دی او ته یې چې دا لکه بغیر د انسانیت خدمت دپاره دا خلک په دې غرمه کې راغلی دی، خپل کارونه یې پرېښي دي. نو زما په یقین نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې قیصر خاورې باندې داسې یو پلیټفارم دی چې هغه د خلکو سهیل صاحب سره موجود دی. جی دا راته ووایي چې د نننی کوم فری میډیکل کیمپ چې دی دغه شانتې تاسو په ژوندون کوم کار کوئ، څه ویل غواړئ؟ څنګه چې مشر ووایي چې زمونږ په دې علاقه کې محرومیانې خو ډېرې زیاتې دي. د هغه محرومیانو د ازالې او دا یو سلسله ده چې د درېیم کیمپ دی میډیکل. په دې میډیکل کیمپ کې الحمدلله موږ سره 15 ډفرنټ فیلډ سره میډیکل سپیشلیسټ ناست دي، هغوی پیشنټس چیک اپ کوي. زموږ ټارګټس 400 پورې پیشنټس دی. هغه پیشنټس فری میډیکل ایگزامینیشن روان دی، بیا هغوی ورته میډیسن لیکي نو هغوی ته هغسې فری میډیکل میډیسنز میلاویږي، ښه سټنډرډ میډیسنز. نو دا یو سلسله ده روانه ده، چېرته چې د ضرورتمند ضرورت دی، که هغه د هیلث په حوالې سره دی، که هغه د ایجوکیشن په حوالې سره دی، یا که چېرته کوم ځای کې راشن ضرورت دی نو د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن هغه لګیا دی خپل حساب هغه کې خپل یو کوشش جاری دی. 30 اگست 2019 کې باقاعده موږ د دې افتتاح کړی و، هغې کې تاسو پروګرام کې موجود هم وای او د دې مقصد چې دی بیسیکلی هغه د نیاز خان یو ویژن و چې د غریبو خلکو ته موږ د زیات نه زیات ورسو او هغې ته موږ فیسیلیټیز پرووایډ کړو، په هغې کې اویرنس کریټ کړو، په هغې کې بیسیک کوم زموږ دغه چې د هیلث فیسیلیټیز وه چې په دې کې موږ د غریبو غرباو ته هیلث فیسیلیټیز چې دي هغه پرووایډ کړو، فری میډیسن، په هغې کې ټسټونه، په هغې کې فری ډاکټرانو چې دا د غریبانانو ته په د ډور سټیپ هغوی ته میلاو شي او هغوی ته بهترین علاج وي. دا خو چې زموږ درېیم کیمپ دی، د دې نه مخکې موږ په یونین کونسل سرکول کې او په دغه کې موږ لګولي دي، دا په چکېسر یونین کونسل کې دی، په بنیروال کې موږ لګولی دی. د دې نه نیکسټ چې کوم دی انشاءالله په اوپل یونین کونسل کې به زموږ پروګرام وي. میډیکل کیمپ و د خدان په مقام باندې لګېدلی او ماشاءالله د دې نه ډېر خلک مستفید شو. دا زموږ د دې سلسلې درېیم میډیکل کیمپ دی چې لاندې یو موږ په ګناهګر کې لګولی او بل په سیدآباد کې او درېیم دلته ولګو. نو دلته کافي خلکو ته مشکلات او ډېر خلکو ته هیلپ میلاویږي. موږ د کرشنا
میډیکل سٹور والا د آرندر پرکاش یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې دا یاره ماشاءالله رش ډېر زیات دی په شکل میاشت او پیشنټ ډېر زیات دي که نه پاسې لکه سیزنل مریضان ډېر زیات دي نو زما وخت سلو خوش او مات دي زیاتره د ګیسټرنټایټس مریضان دي لکه د ګیډې او د اوږو د ستونو د مریضان ډېر زیات دي د معدې مریضان ډېر زیات دي او هغه کې نن سبا میادي ته به ملیریا ډېر زیات ده د هغې مریضان به ډېر زیات دي تقریبا اوسه پورې موږ more than 50 پیشنټس وکتل چې زیاتره پکې چې کوم مریضان دي نو هغه د چمړې د بیماریانو سره زیاتره چې نن سبا دلته زیات دي هغې کې سکیبیز کوم چې د چمړې مرض دی هغه د یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي کور کې کورنۍ کې مور نه پلار ته لګي پلار نه ماشومانو ته لګي د هغې تناسب پکې زیات دی زیاتره پکې نور د خېټې بیماریانې چې دي ګیسټرنټایټس دی نو د هغې پکې ریشو زیاته ده نو هغه حساب سره ټریټمنټ روان دی انشاءالله دوايانې معاینې کوشش کوو چې پیشنټ ته موږ ورکړو او خپل په ډور سټیپ باندې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو دا ده چې پرسنل هایجین پکې پکار دی چېرې کور کې د صفایي ښه ټیک ټاک خیال وساتلی شي د لمبلو پراپرلی چې ماشوم ولمبولی شي کپړې بدلول نو زیاتر صفایي سره یې تعلق دی څنګه چې د چمړې بیماري ده هم صفایي سره تعلق ساتي داسې د خېټې دا بیماري ده چې ماشومان ګنده خوراک نه کوي خپل په ګنده لاسونو باندې خوراک نه کوي عموما په دې موسم کې د ایشېدلو اوبو استعمال پکار دی چې ایشېدلې پټ کېدلې اوبه وي هغه بیا استعمالېږي نو هغې سره بیا د دې امراضو روکتام کېدی شي جی almost موږ 30 پیشنټ کوي اور چې 150 160 ورته زموږ کوم میډیکل کیمپ دی ډاکټر شو ډاکټر زموږ څه پورې کتل نو باندې کې زیات یو پیشتل ویلو ډیر زیات کمی ده چې د نیوټریشنل سپلیمنټیشن دلته اسپیشلی آیرن ډیفیشنسي یا زنک ډیفیشنسي یا مالټي ډیر زیات کمی ده بارج ګلفیشن دا نو چې کوم د هیستري تاسو ته کوم زیات د چی یوز ډیر زیات دي او اسپیشلی چې کوم د فیډز دا فیډ چې کوم دی بیلوکین یا دا په ډیر زیات په کمی ده او د مبارک په زده مې چې پلیز خپل مګور کې په دې ماجمانو د چې باندې زیات چې کوم ساتل شي د خدمت قوم نه د ټول زیات مشکور یم چې کوم مرګري زموږ سره د سر نه راغلي د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن والا د نیاسیب د هغې سره نور کوم ټیم ډېر زیات مشکور یو چې هغې زموږ خدمو ته پرایورټي ورکړه او ډېر پسمانده علاقه ده ډېر زیات غریب خلک دي چې هغې دپاره هغې دومره غټ ایونټ ارینج کړی او ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی هغې چې موسټلی ماشاءالله تقریبا مور دین 4 لک 5 لک میډیسن چې هغې ته ډسټریبیوټ کړو او خلک ډېر زیات مستفید شو ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن شکریه ادا کوم د هغې چې کمپاني دی نیاز خان د دو شکریه ادا کوم چې دو خاص پریفرنس خدنګو ته ورکړو بیا د کیمپ دلته انعقاد وشو د دو په تعاون سره بیا زما د خدنګ چې څومره ځوانان دي خدنګ یو جرګې چې کوم ځوانانو په دې کې منډې تړلې په 2-3 ورځونه والي ټول مشکور یم او دا در کوم انشاءالله داسې پروګرامونه ولته ارینج کېږي خو پراپر طریقې سره ستاسو په تعاون سره د ټول یو ځل بیا د زړه د کومې شکریه ادا کوم کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوند